د کور حیا به دې په کور پاتې شي که دې په کور کې شوه ډاکټره پیغله. څنګه چې تاسو ته پته ده د افغانستان په مکتبونو کې د زنانو په تعلیم باندې بندیز لګېدلی دی او هغه نشي تللی. که وګورو یو سایډ ته دا د پښتنو دپاره د زوال یو غټ نشاندهي ده. زموږ پښتانه چې څومره هم په کم فیلډونو کې او په کم میدانونو کې پاتې شوي دي هغې وجه هم دا ده. بل زموږ د پښتنو یو دا غلط سوچ هم دی چې هغه دا ګڼي چې دا زموږ دپاره یو پیغور جوړېدلی شي چې زما خور لور مکتب ته ځي سبق ته ځي هغه زده کړه کوي. نو دا موږ ځان ته یو پیغور نیولی دی چې سبا به ماله څوک پیغور راکړي چې ستا خور ستا لور په هغه مکتب کې په هغه سکول کې خلکو ته سبق ښایي، ستا خور لور په هغه اسپتال کې خلکو له علاج کوي. دا موږ خپل یو پیغور ګڼو. خو دا خبره موږ خپل پیغور نه ګڼو. همدغه پښتانه چې په خپل عزت په خپل غیرت باندې دغه خلک خفه کېږي د دغه خلکو کوشش دا سبا دپاره که چېرته د هغې خور بیماره شي که چېرته د هغې لور بیماره شي د هغه د ټول نه لومبی کوشش دا چې زه خپله ښځه خپله خور خپله لور یو زنانه ډاکټرۍ ته بوځم او زه په هغه باندې علاج وکړم. خو دلته دې خبرې ته سوچ نه کوي چې زه اول خپله خور خپله لور زده کړې ته نه پرېږدم هغه ډاکټرۍ ته نه پرېږدم نو زما عزت او زما غیرت به څنګه په ځای پاتې شي. د خبرې حل دا نه دی چې زه خپله خور لور د مکتب نه بنده کړم هغه سکول ته نه لیږم هغه باندې مزید تعلیم نه کوم. خبرې حل دا دی چې که چېرته موږ دا سوچ وکړو چې زموږ د خور لور دپاره یو علاحده سکول یو علاحده یونیورسټي دا کولاو کړی شي او هغه په هغې کې زده کړه وکړي دا د خبرې یو ښایسته سمیع الله خاطر صاحب خبره دا خبره کوي چې زموږ په پښتنو کې د تعلیم دا خبره داسې ګڼلی کېږي لکه کنځلې. وایي را روان وخت کې به د تعلیم یو پیغور یو کنځله جوړیږي چې کله موږ په را روان وخت کې خلکو ته کنځلې کوو نو هغې ته به داسې وایي دا وایي چې ای ستا په خور او په لور تعلیم وکړمه پرېږده مړه د بېغیرته سړي بچیه ته بېغیرته ستا خور په هغه سکول کې خلکو ته سبق ښایي ته دومره بېغیرته چې ستا خور او مور چې کوم دی دومره سبق ویلی دی. زموږ را روان وخت کنځلې به دغه شانته کېوي. دا یو عجیبه خبره او د سوچ خبره هم ده. نو مهرباني وکړئ پښتنو د غفلت د خوب نه راپاڅېږئ او په خپلو زنانو باندې تعلیم د رڼا هم وپېژنئ.